جاهله بیوقوفه بدتمیزه او بېغیرته دي دغه خلکه چې واده به د بلي او د به ټوپک او تمانچه راغستي او ډز 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 د خدای تعالی بندګانو په دې ورله مټۍ یوسئ په دې ورله څېره وکړې دا انتخابي بدتمیزه خلکه دي او بېدبه خلکه دي کم خلکه چې په پردي واده کې ډزې کوي او زما به پولیس ته د التجا وي چې د واده زلمې پلار او خاندان سره د ښځو په دې حوالات کې اچوي چې دوی دغه شانتې خلکو ته د واده ستونه کوي او دغه شانتې خلکه واده ته راغواړي عثمان چې په اول جومات کې د دې پلار دا خبرې وورئ زه د ډنګرزو د کندي اوسېدونکی یم او یو غریب سړی مزدور یم نن یو جنج راغلی وه زموږ په خوا پورې یو کلی هغې کې چې دی یو کندي دی په هغې کې واده او زما یو زوی چې دی نو ماشوم پکې لګېدلی دی او هغه کسان چې دی نو چا چې لګېدلی نو د هغه دونه خرمستي کوله چې خلکو ورته وایي چې لکه مه کوه مه کوه مشین یې چې دی لکه د دغه داسې لاندې نیول او په دې خلکو باندې ګرځو نو زما دا ماشوم چې دی نه دا ته ولګېده دی چې دی نه دی بس وفات شو اوس باقي چې کوم دی نه بس زما بس دا عرض دی چې زما خو هېڅ وس دس نشته زه یو غریب سړی یم د پټي مزدور یم او بس ما سره چې دی نه بس د ما سره دی چې کوم دی بس انصاف وشي او بس زه مجرم چې کوم دی نه مجرم د ډېر خرچنګۍ او د ډېر کونهواجانه چې کوم دی نه ماشین چلولی دی او زما دا ماشوم یې چې کوم دی ایښتی دی نه بس زه ډي سی او صاحب ته چې کوم دی دا درخواست کوم چې بس زما غریب سړی یم زما هېڅ بس دس نشته خو بس زما په ځای باندې چې دی انصاف دې وشي کتونکو تاسو د دې پلار خبرې واورېدې انصاف غواړي دا په اول جومات کې دا ماشوم دی 3 ډزه ولګېده 3 ډزه د دغه بېوقوفه خلکو د لاسه دا په کوم علاقه کې په ترنو کې د ترنو پولیس سټیشن په دغه کې بیګاوي د پېښور نه یو جنج راته په جنج کې ډز ډز نه به تمانچې د نیولو چل ورځي نه به ټوپک د نیولو چل ورځي او ځان پسې په ټوټې باندې تمانچې ښودلې وي دا پلاتون بچي او ډزې 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 په هوایي ډزو په مخنیوي کې د عالم د کلي د مشر د محلې د مشر او د واده د خاندان ډېر مهم رول دی او چې په کومه محله کې ډز وشي نو په کار د پولیس چې دغې محلې د ټول مشران هم راولي ځکه چې دا کم خلک په واده کې ډزې کوي دوی سره سیول بایکاټ په کار دی دوی سره تعلق مه ساتئ خو موږ په پولیس باندې دار څه ورړو نو هلته کې عدالت دی قانون یې شته دی نه بس جرمانه یې کړي او راپرېږدي قید یې شته نه یعنې داسې خلک عمر قید کېدل پکار دا اقدام قتل کوي دا وی ګولې دا ړنده ګولې دا چې اسمان ته وخېږي نو لاندې راپروځي چې د چا خونه بړنګوي د چا په کور کې به راپروځي د ډېرو زنانو په سرونو کې دې وخت کې ګولې پرتې دي موږ له راغلي موږ څه پروګرامونه ریکارډ کړي په دې کې پولیس ملزمان نیولي دي پرون یې پکې 15 پورې کسان نیولي خو 2 اصل ملزمان هم هغه هم نن ونیولی شو پذیر داود خان سیچو را ترنو خراج تقسیم ورته پیش کوو چې د شپې واقعه و د شپې پولیس په خپلو حفاظت دی هغه به د قام حفاظت کوي ځکه چې د هغوی مسلې دي خو به هر حال دې کې ګرفتاري شوې ده خو دې کې ګرانو کتونکو زما ستا چې کومه ذمهواري جوړېږي خلکو ته دا ترغیب وکړئ چې دا وایي ډزې دا ړنده ګولې دا د چا هم خاطر نه کوي د چا هم خونه ړنګولی شي ډېر ماشومان د دې ګولو ښکار شو ډېر ماشومان هغه ورځ په شرپو کې په مدرسه کې لوبې کولې او ګولۍ راله ولګېدل پلار یې په کراچۍ کې زه ورغلی وم نیکه ساته نیکه لوی کړو نیکه ته ډېر ګران و دا تنکې ماشوم په اول جومات کې سبق وایي په دې غریب پلار او په دې مور به څه تېرېږي بېګاره سې ما سره رابطې دي زه به مور سره هم خبرې وکړم پلار سره به هم خبرې وکړم د خو ټولو خبرو نه چوڼ به دا وي چې ډزې کوونکی چې کوم دی دا قاتل دی دا ظالم دی دا بدبخته دی دا جاهله دی دا بېوقوفه دی دا بدتمیزه دی د دې دپاره دا الفاظ دی خدا را جولې درته غواړم د ډزو نه هېڅ نه جوړېږي خو تاسو چا په واده کې ډزې وکړې په دې ځان مه ښایئ چې زما تمانچه هم ډزې کوي
او زم ډزه کوم. یو سړی ډېر پوخ استاد دی خو د موټر سایکل یو استاد نشته. لاس یې خارښتي سټی هم د حادثې ښکاري. د 2 ټایرو ګاډی دغه شانتې موټر حادثه وي چې په لار روانې دا ټول ړانده دي، یو صرف زه یم چې زه وینم. دا د ډرایور کار دی ښه. هغه چا نه ګیله نه کوي. اوس ګرانو کتونکو دا ډزې خو مو تا کوو، لکه مو ته ولې ځان کې دا تمیز نه راولو چې واده د بلي په جنج کې وي داسې ګاډی وکړه چې د ناوې موټر پسې خطا وي، پیسې رانه زیاتې واله، هغه موټر هغه جنج دغه بیا خوشاټاري و پکې ځي راځي خوشاټاري په موټر سایکل تاویږي په ګاډي تاویږي اکسیډنټ به وکړي خلک په غم واړي. دغه شانتې د دې ډز کوونکو هم د خوشاټارو مثال دی. ګرانو کتونکو دا د 400 په ترنو سیمه کې دا تنکي ماشوم عثمان چې په اول جومات کې سبق وي د یو غریب پلار زوی 3 ډزه لګېدلې په دې غوږونو ته یې وینې بیا دی. دا بېګانۍ واقعه ده، ډېر افسوسناکه واقعه ده، ډېر غمجني ده، ډېر خفه یو پې. خو دغه جاهله خلکو ته نور څنګه میسیج ورکړو، په کوم الفاظو کې ورته ووایو. خو دا دا ویډیو در سره شیر کې خو 1-2 کسم په لار شو، دا زما ستا ګټه ده. او سودخور ته اسپروش ته داسې ناسور خلکو ته دا ناسور دي د معاشرې. دې ناسورانو سره سیول بایکاټ پکار دي، دوی سره لاس میلاول هم چې کوم دی نو ګناه ده. هلکه د خپل حفاظت لپاره تمانچه ساتې په واده کې ګرانه ګراني ده. ته راشه ډز 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 د دې په ځای وله نغدې ورکړه، یو کارتوس په څو دی، او ته دې ته وګوره چې زه یې اسمان ته نیسمه نو دا ګولۍ دا مردکي چېرته راپرېوځي لاندې راځي. نو ډېره افسوسناکه واقعه ده. ګرانو کتونکو اجازت اخلم.